ما ته ناظم صاحب ووی محترم د مدرسې ما ته ویره دلته یو طالب دی او زموږ دستاربندي وه نو دستاربندۍ کې دا طالبان ځان له خرچې کوي میلمانې راځي په هغوی ډوډۍ خوري جامې ځان له جوړې کړي دا هغوی د واده نه زیاته خوشحالي وي بوټان سپلی ده چوغې ځان له والي میلمانې د کلي نه راځي د لرې لرې ځای نه هغې دپاره پیسې لګوي نو ما ته ناظم صاحب وایي چې دلته یو طالب دی او هغه طالب سره یو ګوتمه ده د سرو زرو ګوته چې ورته وایي او ما له یې راوړه چې دا را لږ په ښه قیمت خرڅه کا وی مور راکړی دی چې بچی کور کې نور څه نشته خو دا ګوتمه ځان له خرڅه کا او د دستاربندۍ دا رسومات مراسم پې پوره کړي مې څه دې کړه وی ما سره مې ورکړه چې خرڅه نه کړې زه به سبا درځم خبرې به کوم د دې جنوبي اضلاعو د هغې طرف طالب زه چې سار لاړم مې پلانکې طالب راغی مخامخ مې ودرم مې بچی هغه ګوتمه دې څه کړه داسې ورپېده وی څه شو مې راوباسه که نه تا د مور درکړې ده چې ځان له خرڅه که راوباسه داسې غریب رپېده سر یې ښکته کړ ګوتمه د جیبه راوویسته د لاس یې رپېده وی دا ده مې را بچې مې دا کوم ځای وه وی مور ته مې وی چې مورې زموږ دستاربندي ده او په هغې به خرچه کېږي میلمانه راځي جامې ځان له بالم واسکټ وغیره بالم مورې زه څه به کومه وی مور مې راته وی چې بچې چې فکر ونه کړي کور کې خو هېڅ هم نشته 2 روپۍ نشته چې دله درکړم دا ګوتمه مې د مور د واده ده چې مور مې ودېده دغه ګوتمې په ګوته وه هغې یې راویسته او ما له یې راکړه چې بچې دا واله او ځان له خرڅه کړه او د دستاربندۍ چې ستا څه خرچې دي مراسم دي هغه پې پوره کړه دا مې مور راکړه نورې څه نو کور کې مې بچې د مور د څه حال و چې دا ګوتمې درکوله هغه وجړل په ژړا شو د ښځو کالي لکېږي چاته لکېږي د ښځې کالي نه لکېږي او بیا د واده ګوتمه دا د ښځې کوم ځای لکېږي د مور د څه حال و وی چې دا ګوتمې راکوله نو ویې ژړل ما ته وی بچې که نور څه وې ما به درکړی وی خو څه شته نه څه درکړم خو زه نن ډېره خوشحاله یم چې زما د بچي نه خدای عالم جوړی زه نن ډېره زیاته خوشحاله یم چې زما بچي ته نن د حدیثو پټکې په سر تړلې کېږي دغه مې وستې بچې به ځان له خرڅه کا مور چې راکوله دا لاس یې داسې رپېده ما یې بچې دا ګوتمه واله دا به دې مور له یوسې واپس او دا به په خپل لاس مور ته په حقه ګوته کې کېدې چې په کومه یې تاله ریستې ده او مې ستا چې څومره خرچره دستاربندۍ کېږي زه به د چا نه دله غواړم پروا مه ساته یا به خپلې چې څه وس مې کېږي دا به درته زو کوم هسې تاسو نه تپوس کوم وروڼو د دې نه غټ اخلاص بل کیدی شي نه خلک وایي مولا و طالب ده و مولا و طالب ده و مولا و طالب ده دا سبق داسې په اسانه زده کېږي دا خلق چې الله جنت ته بو نځي جنت ته به څوک ځي د دغې مور اخلاص په دغه مور خو دا وه چې دې بچي ته یې وې چې بچې نه 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 مدرسې ته مه ځه مونږ به خورو څه سکو به څه ډوډۍ نشته او اوس هم داسې دي ګورې قسم دی بعضې طالب علمان دی او پلار ورته وي سبق دې پرېږده راځه ورور سره دوکان ته ځه علم وکړي او بیا ورته وایي په قلار کښېنه سبق بچي به دې څه خوري ښځه به دې څه خوري ورشه زمیندارۍ له ورور سره دوکان کې کښېنه دوبۍ ته یې لېږي پیسو مزدورۍ دا هغه مور ده د دې اخلاص الله دپاره خدای پاک نه زما پیړه دردېږي زه پې خفه کېږم الله به نه خفه کېږي په داسې مور الله خو په خپلو بندګانو دونه مهربانه دی په خدای که دومره مور په خپلو بچو مهربانه الله ارحم بعباده من الام بولده
مور دونه مهربانه نه ده په بچو څومره چې الله مهربانه دی. نو دغه مور دا د خدای بنده نه ده